د سوکنو تاڼې په حدود قدیم کلي کې یو کس چې کوم دی هغه وجلې شوی دی. دا کم کس چې وجلې شوی دی دا بیسیکلی د یکتوت دی او د قتل په نامعلوم یو کس باندې شوی ده. دې حوالې سره چې په سوکنو تاڼې کې کوم ایف ای آر درج شوی دی په هغې کې مدعي دی عبدالغفور ولد عبدالله دا د یکتوت شامی آباد اوسیدونکی دی. د رپورټ درج کړی دی پولیس ته ویلي دي چې دی او د رشته دار دی داود خان د ماما زوی دی. وایي موږ په کور کې موجود وو دوی داود چې کوم دی وایي دی بیمار وي نو وایي دته چا ټلیفون وکړو چې راشه تعویض دله کوم. دی وی په دغه بانه باندې دغه کس دی راوغوښتل جمیل چوک ته. جمیل چوک نه بیا دی تللی دي قدیم کلي ته راغوښتي دي. وایي کله چې ته ورسېدو نو یو کس رالو او په دې داود باندې ډزې وکړې. دی وویشتو داود مړ دی. دغه ملزم چې کوم دی دی تښتېدلی دی. دې حوالې سره د سوکنو تاڼې پولیس وینا دا ده چې دې ته مدعي ویلي دي چې دې چا سره څه دښمني وغیره نشته. پولیس وایي دی د نامعلوم کسانو خلاف ایف ای آر درج کړی دی او په دې کې په ساینسي خطوط باندې هم تفتیش شروع کړی دی او دی ګوري چې یاره دا کس د تعویض په بانه باندې چا راغوښتی و. څنګه چې ما تاسو ته ووایي پولیس وایي دی تفتیش شروع کړی دی ځکه چې د کس سره په موبایل باندې رابطه شوې وه نو پولیس وایي په هغه لاره باندې هم دی لګیا دي تفتیش کوي. دا چې کوم ورسره مدعي و نو وایي د ده نه هم تفتیش کېږي چې یاره مطلب دی څنګه راغلي و دغلته چا له راغلي و. نو